القرآن دين قراءة القرآن دي القرآن أو كان الله رب العالمين بيرزقنا ده التوراة إنجيل زبور بدل أسماني كتابون بألفاظ وعيوب الصواب أقعد أحكامات ترهد كله ده غير أحكامات بس الدري كلا وصل ده شيء ده غير مقصود بألفاظ وعند الصواب نمي لاويله ده فضيلة القرآن الكريم ده ده ميلاودي جانب ألفاظ وعند هم جانب على الصواب ميلاويله تعالی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے سوچ چې قرآن کریم تلاوت ایک فرض موږ کې کولاړه باندې کوي 100 نیکي ملوي 50 باندې کوي 50 نیکي ملوي قرآن کریم په 10 تلاوت کوي 25 نیکي ملوي قرآن کریم په یاد باندې کوي 10 نیکي ملوي قرآن کریم الفاظ نه اوري یو نیکي ملوي اسمکه د اسمان د پیدایش او اصول سره کار وړاندې الله رب العالمین قرآن کریم بس آياتنا تلاوة فرمايو هذا حاملين عشت بفرشتيني أفضل كيلو بانت شوي أول مبارك هذا خلق لجابة يسجد وجدا مبارك كلام نازليني هذا جبي مبارك تجاب بدا كلام تقتل جب بانتي هذا إنسانان مبارك تجاب جب بانتي بدا كلام واي هذا سنين مبارك تجاب بدا كلام محفوظ بي هذا خلق مبارك بي هو الإنسانية تصور لعنة الله رب العالمين تساعد إلى جاب علم كذا إنسانان براسي بابا آدم براسي داغینا منصر کوریږي انسانان لا دنیا ته راغلي دي فرشتو مبارکباد ورکړي دي اے مسلمانانو موږ تاسو مبارکباد دي قاریانو صاحبانو ته مبارکباد ورکړي دي دغه مولانا صاحب ته مبارکباد دي علماء کرامو ته مبارکباد اے مسلمانانو تاسو ته مبارکباد ورکړي دي چې تاسو دا مبارک کتاب او موږ څومره په غفلت کې د قرآن کریم نه زمون غلې وایي اذان بعد بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے رہ گئی رسم اذان روح بلالی رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی رہی محترموں آغا فرشتوں مبارکباد ورکړي نو دا دریم حق کرنو هغه فهم قرآن چې قرآن کریم باندې منګه ځان پوهه ایمان بالقرآن قرأت د قرآن فهم قرآن دا څومره د افسوس خبره ده منګه او تاسو د غیر ژبې زده کوئ او انګریز راغی مدرسې ته په مدرسه کې یو ماشوم یې پاس و هغه ماشوم ته یې پاس د الله رب العالمین کلام وایه د مسلمانانو کتاب قرآن کریم ماشوم خلاص و د قرآن کریم تلاوت شروع بیا هغه ماشوم نه هغه نه تپوس کې ته به دې په معنا پوهېږي وینا نه پوهېږي هلکې دا خو ماشومان بهر د انګریز پر سوچو بیا یې مسلمانانو څومره د پریشانۍ خبره ده تاسو دا خو ماشومان دي تاسو هم د الله په کلام باندې نه پوهېږئ زمونږ د دې لپاره تاسو څومره کوششونه کوئ ډېر خلک خپل پټیو ته علاجونه خرڅوي خلک بهر ملکونو
عمل بالقرآن دا غیر ضروري دی که دا څومره د افسوس خبره ده که زموږ د قرآن کریم باندې عمل وي موږ به د ظلم و ستم په ځندو کې نه وړه کېدو که قرآن کریم باندې عمل وي یا به زنا ویل به قرآن کریم باندې عمل وي سود به ویل قرآن کریم باندې عمل وي رشوت به ویل قرآن کریم باندې عمل وي نو دا قسمه زموږ استادو کومه زندګي دا سوچ وکړه چې الله رب العالمین دا مبارک کتاب دا موږ ته راغلی دی آیا موږ د دې نه د بغاوت ونه کوو د قرآن کریم په خلاف باندې زموږ زندګي خو نه ده روانه دا څومره د افسوس خبره ده نو محترم مسلمانانو چې الله رب العالمین دا مبارک کتاب په دغه باندې موږ عمل وکړو په خپله زندګۍ کې راوړو د دې په تعلیماتو باندې عمل وکړو دا احکامات زموږ دپاره د قرآن کریم په دې باندې به موږ عمل کړو دا زموږ کتاب دی دا د ټولو مسلمانانو کتاب دی دا د کلمو ویونکو کتاب دی بل هر پنځم هم د قرآن کریم تبلیغ او اشاعت محترم چې کله اهل قرآن کریم سره زموږ تعلق وي او موږ کې به تحمل راځي برداشت به راځي ما دا جنګ و جدال دا وغیره دا په دغه قرآن کریم سره تخلي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ژوند په عمر موږ څه وایو انکیټ کا جواب مختلف څه دیږي نو موږ د دغه چې ما ته یوه خبره کوي زه به ورته کوم ما ته یوه څومره او څومره خبره کوي زه به ورته ډېره کوم په ما باندې ټول څه دي زموږ زندګي لا ښه روانه د کچو ماشومان راته جګړه شروع شي د هغې نه څه جوړ شي ګاونډي د ګاونډي سره ورور د ورور سره مسلمان د مسلمان سره محلي والا د یو بل سره بغض او حسد وغیره دا ټول دغه وجه ده که موږ د الله رب العالمین کلام ته توجه وکړو د الله رب العالمین د کلام سره مینه وکړو بیا به داسې حضور مبارک نبي کریم صلی الله علیه وسلم زندګي څنګه ده یو د اصلحي ډېرو په مکه کې صفوان بن امیه د هغه نوم دی په جنګ حنین کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دنه د جنګ سامان اسلحه وغیره هم اخیستې وه دوی یو توره تیاره کړه او په هغې باندې په سهم کې ککړه کړه او حنیر بن وهب ته یو کس نوم دی هغه ته ویې لاړ شه او په دغه پوله باندې د مسلمانانو پیغمبر نبي کریم صلی الله علیه وسلم شهید کړه د دا پوله راوړه صفوان بن امیه ته پته وه که دا پوله چا سره تک شوه د هغه په بدن باندې دا داسې خطرناک زهر وي هغه به ژوندی پاتې نه شي عمیر بن وهب ته یې راوړ او دی ګرځېده صحابه کرامو ته پته ولګېده چې دا د ده ارادې باندې دی ګرفتار نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راوسته ده صفا صفا خبرې وکړې اعتراف یې وکړو زما ارادې ټیک نه وې زه په دغه نیت باندې راغلی وم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې ما معاف کړه حضور مبارک ته یې معاف کړه د فتح مکې په موقع باندې راغی باقاعده مسلمان شو او دا صفوان بن امیه دی وتښتېدو شام طرف ته دا عمیر بن وهب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل الله مشهور کړه که تاسو هغه د اصلحې هغه ډله که تاسو معاف کړو او چې کوم زه په قتل پسې تلنم هغه رالیږلی وم نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل معاف دی ځکه د فتح مکې هغه ورځ وه دا کافران دا چې ټول دغه شانته ولاړ د صحابه کرامو کتل چې دا خو هغه خلک دي چې د دوی د لاسه موږ تل بدل شو زموږ بچي او زموږ زنانه وغیره د هغوی دا حالت شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم لا تثريب عليكم اليوم تاسو باندې هیڅ قسم چې هغه ملامتیا نشته لهذا په دغه ورځ باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې معاف عمیر بن وهب وایي چې ما له څه نشانې راکړه چې تاسو یې معاف کړی چې ته راشئ هغه یقین نه کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما دا عمامه زما دا سستا نیسي بل پټکې مبارک یې لاره واغوسته عمیر بن وهب چې دی د منډې وهي په دغه دشت کې وایي که په صفوان بن امیه یې ورسوي حضور مبارک ته معاف کړی نو زما یقین نه راځي چې څنګه یې معاف کړی ما خو ډېر غټ ظلم کړی دی بنا معاف کړی ما ته نشانې وښایه هغه پټکې د طرف نه راواغسته دا د دواړو جهانو پیغمبر د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دستار دی دا د ختم نبوت دستار یې راوړی دی دا د امام الانبیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دستار یې ښکاره کړو هغه حیران پاتې شو او چې کله راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته حضور مبارک ورته وایي چې ته معاف او تا ته 2 میاشتې
لا بے معاشرہ دے اختلاف حال شروع دی اللہ رب العالمین دا کلام دے من ربنا سید مالک سید سدی تبلیغ او اشاعت دا قرآن کریم قرآن نو دلیل شعبی دی احمد ترقاب دی علماء کرام آگے خپل شکل کی قرآن حضرات خپل شکل کی زمان کو استاذ دے پار اللہ رب العالمین یوم تقرا کرے ایو ناسی انقلابی مدرسہ را کرے چې دا غي نسل محروم نه پاتې کیږي کما شرات دي کشرات دي او څنګه د تدل په خبره نه پاتې کیږي سوچو کې دې کار پر رمضان مبارک کې صاحب د جماعت نسل چې وزیر ته ډېر کم کسان وته زمونږ جماعت دا چې هغه د امان نه کسان او ایمن پر شکل او ما ته